عزتمندو سپی په خوب کې لیدل دا څنګه دي؟ نو حضرت ابن سیرین رحمه الله فرمای سپی په خوب کې لیدل کمینه او مهربان دشمن دی. نو د تور سپی خوب کې لیدل عرب دشمن دی او سپین سپی په خوب کې لیدل عجم دشمن دی. او که خوب کې وویني چې سپی خوړلی دی تعبیر یې د دشمن نه به ورته تکلیف رسیږي. او که خوب وویني چې د جامې او کپړې د سپي په لاړو باندې ګنده شوي دي تعبیر یې د دشمن په خبره باندې به دې ستړي شي. او که وګوري چې د سپي غوښه یې خوړلې ده تعبیر یې دښمن به دفع کي، یعنې دې به راولګي او دشمن به ختم کي. او که خوب وویني چې سپي ته روټۍ ورکړې ده نو تعبیر یې دا دی چې روزي به او رزق به د ده په فراخه شي، ډېر وسیع رزق به د الله پاک ورکي. او که خوب وګوري چې سپی ورته نږدې شوی دی نو تعبیر یې دشمن به د ده نه تمه کوي تمه. او که وګوري چې زمری سپي وخوړه تعبیر یې یره او ډار او خطره به ورته رسېږي دې خوب لیدونکي ته. او که خوب وویني چې سپی د ده نه وتښتېده تعبیر یې دشمن بیا په خطره کې وي، د ده چې کوم دشمن دی هغه به په خطره کې. حضرت کرمانی رحمه الله فرمایي که وګورو چې ښځه سپی د دوی کور ته راغلی ده تعبیر یې د کم همتۍ او کمینه ښځې سره به دې نکاح کوي. حضرت اسماعیل اشعث رحمه الله فرمایي که ښکاري سپی چا خوب کې ولیده نو دا ښکاره دشمن دی. او که وګورو چې ښکاري سپي باندې ښکار کوو نو تعبیر یې دا دی چې دته به د دشمن نه چې د هوښیارتیا دعوه کوي د هغه دشمن نه به دته خیر رسیږي چې زما دشمن هوښیار دی نو هغه هوښیار دشمن نه به دته خیر او نفع رسیږي. او که وګوري چې د ښکاري سپي غوښه یې خوړلې ده نو تعبیر یې دا دی چې میراث به ورته حاصلېږي. او که وګوري چې ښکاري سپي د ده نه لرې شوی دی تعبیر یې نفعمند او ګټور دشمن نه به دې جدا شي. حضرت امام جعفر صادق رحمه الله فرمای د سپي په خوب کې لیدل په څلورو وجوهاتو سره دي. یو دشمن، دویم تمه لرونکی بادشاه، او دریم هوښیار، او څلورم چغلخور سړی.